السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ور بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. ډاکټر حکیم مولانا حبیب الله منیب. کچېرې ته لړم وخوړلې، مار وخوړلې، خصمان وخوړلې، یا هر هغه خزنده چې ته وخوړلې، د ځان نن زه تا ته یو داسې وظیفه، یو داسې بهترینه وظیفه چې د هغه درښامه د ځانه سره نوټ کړه. کچېرې ستا په کور کې ماشومان، زنانې، هر هغه څوک کچېرې داسې خصمان یا مار یا لړم وخوړلې، نو بیا دغه وظیفه د ځانه سره وایه. کومه وظیفه؟ یو صحابي رسول الله احمد مصطفی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لرالی ول اې د الله حبیبه ګرده شپه چې د هغه مې ناخوبه تېره کله د الله حبیب پوښتنه جن وکړه ول وجه څه شوه؟ ده ورته ویلې چې یو خصمان وخوړلم، د هغه د وجې څه مې ګرده شپه چې د هغه ناخوبه تېره کله. بیا د الله حبیب دغه تحفه، دغه دعا چې د هغه ور وشوله، بسم الله اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. د الله حبیب ورته ویلې ول که دغه دعا تا ویلې وی، بیا به خصمان د هر قسم خزنده څه به ته محفوظه وی. او د ځان سره یو وظیفه چې د هغه نوټ کړي، یو وظیفه درښامه. که چیرې هر کله ته یو خصمان چې دی هغه وخوړلې، په ټکړۍ چې دی په ټکړۍ به راواخې، پر کوم ځای چې ته وخوړلې پر هغه ځای به ته په ټکړۍ چې دی هغه ولګوې، په ټکړۍ به داسې لږ خاشه په اوبو کې ولړې، هغه اوبه به پر هغه ځای ولګوې، هغه جراثیمات چې دي هغه به نه ځله پیلاویږي. او د هغه رقم په علمي پاکستاني جامع انډربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو ورور، ستاسو خادم، ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا حبیب الله منیب ستاسو دپاره یو بهترینه فارموله چې د هغه تیاره کړې ده. او بیا د هغه رقم چې هر هغه څوک خصمان وخوري یا لړم وخوري یا مار وخوري، د دې دپاره موږ د جامع په دنیا کې هغه زهرلي مواد چې دي هغه راباسو. او د هغه رقم د طب په دنیا کې به بهترینه طریقه باندې یو بهترینه فارموله چې ده هغه موږ تیاره کړې ده، چې ستا د بدن هر قسم جراثیمات یې، هغه ضریات یې، هغه ټول چې دي هغه ختموي، صفا کوي. الله تعالی دې موږ ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره را نصیب کړي.